ختموالي دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی دی د خلکو پریشانۍ نه ختمې کا. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه په 40 غنټې د خلکو په خدمت کې لګیا و. امام ابن قیم رحمه الله ورنه کله پوښتنه وکړه چې جناب شیخ صاحب دا څه مسله ده د هر مسلمان سړي سره ته منډې تړلې وایي منډې تړلې دي شروع کړي دي. هغه به یو حدیث ورته ویلی چې الله عز وجل د بنده په تایید کې واقع کېږي تر څو پورې چې دغه بنده بل مسلمان په تایید کې واقع شي. ته وګوره ما ته مسلمان سره څومره خدمت کړې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس دی په تاسو کې مسلمان او هغه د مسلمان سړي سره یو ساعت منډه واخیسته یو ساعت نتیجه به دی اجر به دی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو میاشت په مسجد نبوي کې اعتکاف وکړي نو یو میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکړي عمل اعتکاف دی د هغې سره روژه ده معتکف پیغمبر دی ځای مسجد نبوي دی لږ اجر دی که زیات اجر دی ډېر انتهایي اوچت اجر دی. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه به 40 غنټې د مسلمانانو سره منډه والا نیت به صحیح و د الله د رضا په خاطر زما دا مشکل دی هېڅ تشویش مه کوه سره د سره منډه د ده سره منډه د ده سره منډه. او بیا د ابن قیم صاحب تربیت یې وکړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل د بنده په کومک کې دی تر څو پورې چې دا بنده د بل مسلمان سړي په کومک کې واقع شي نو په دې باندې زما د رب کومکونه مانه راجلبېږي. د وکیل صاحب نمبر به والو د شاروال صاحب نمبر به والو د امنیت صاحب نمبر به والو د والي صاحب نمبر به والو لیکن په ټولو کې د کمال خبره دا ده چې د رب العالمین کومک موږ ځان له راجلب کو راتاوي کو هغه په څه باندې راځي. ته خپل ځان سره سوچ وکړه چې دې هفته کې یا دې ورځ کې ما د بل مسلمان سره څومره کومک کړی دی څومره مو سره منډه کړې ده. میکه هم د ځانه جوړول نه دي پکار چې هر څه یې فقط زه وخورم او بس. میکه کې دغه عادت دی د هغې په دې خوا کې یو بچی دی او هغه وږی دی یا تږی یا تړلی شوی دی یا مړاست دی خو لیکن دې له چې چا واښه کېښودل ګیه کېښوده اوبه یې کېښودې د خپل ځان غم کوي چې څنګه زه وخورم. کمال دا دی چې انسان یې په بل انسان باندې استعمال کړي.